حال می د زړه وګورانو زه حال می د زړه وګورانو زه یارې من زړه ته نږدې لږ خو زما شه یارې من ما ته ډیره غلطه ګڼلې. هغه خو مونږ ټول یو بل ډیر غلط ګڼو. اکچولی زمونږ ټولو ترمنځ دومره ډیرې فاصلې پاتې شوي چې مونږ ته په یو بل اړو د ځان پوهولو موقع میلاو نه شوه. تاسو به پته نشته څومره بدګمانۍ کوئ زما باره. زما په زړه کې ستا دپاره ډیر عزت او ډیره مینه ده فاره. ما ته پته ولګېده چې ته د اغا جان سره ډیره مینه کې. د اغا جان یقین بالکل ټیکو. وعلیکم السلام. زما بچی آغا جان اوس تاسو زر تر زر ټیک شئ بالکل مکمل. ته به کله واپس ځې؟ کله هم نه. رښتیا؟ بالکل رښتیا. اوس به زه ستا په یونیورسټۍ کې اډمیشن والمه او بیا به دلته نه MBBS کومه. فاره تا ما د ډېر د خوشحالۍ خبر وورو خو ستا او د لالا رشته؟ زه غواړم چې دې حویلۍ سره زما هره رشته قایمه وي څنګه چې بابا تړلې وه. فاره آی ایم سو هیپي. تاسو دواړو جوړه به ډېر خوند کوي. تاسو دواړه به یو ځای ډېر ښکلي ښکارئ. یارې من ولی زه هغه جان دپاره کاوه پخومه کچن کې. ما او زرمینه به یو مالته څکو هغه جان سره. تاله جوړه کم؟ نو تھینکس. کافی به جوړه کم؟ زما یې سم نه دي پکار او که زما چای کافی یا نور څه پکارو نو په دې حویلۍ کې ډېر نوکران دي. زه به په هغوی کې چاته ووایم. ګلخان انډې راوړه. تھینک یو. ته دلته څه کې؟ ناشته جوړوم. ګلحانه وحیدی تو وای چې پالک او غوښې سره ماښام څه خواږم پاخه کا. دا هغه جان میلمانه را روان دي ډینر به دلته کوي. دا زرګل څه شوه؟ هغه ولې ناشته نه پخوي؟ آغا جان ډېر ښکلی پروګرام غواړي د کویدنې. ولی بچی ته ما او زرمینا دې هفتې له پېښور ته بوځه. څه شاپینګ کول دي. انشاءالله تر هغې به د آغا جان طبیعت هم ټیک شي وي. ټیک ده مورې.
لیلا او فیروز انکل خو د دومره خوشاله دي د کویدان ته چې پته نشي هغوی څه پروګرامونه پلان کړي دي. ستا د واده خبرې کوو لکه شان خو شرمېږه. خیال دې مورې څنګه په انټرست خبرې اوري. اډمنا امې وګوره کنه لالا مې تنګي. ها لیلا عبدالرحمن کی دیشي سبا ما حامله راشي د کویدنې نیټه کې خودولا اغي ویل چې د اغا جان ته پوس پمکو او د رسم مطابق چې سکول وی دغه ډسکشن بمکو. ټیک د موري څنګه چې تاسو لیلا تر وروکه ما ته بیا وایي چې تاسو په خبره شاپینګ لځئ. ټیک د بچي. فارا ته څه خورې نه؟ نه خورم لګیم. موري تاسو به نور څه خورئ؟ نه بچي بس صحیح ده. په ما د افیس نه وخته کېږي زه به لاړ شم. ته خدای پامان. زه راځم. ولی ته آفیس ته ځې؟ جی. آفیس نه واپس راتلو نه پس به ما بابا قبر لبوځې؟ کله نه چې دلته راغلی ما د هغوی قبر له نه متلې دوا ورته کول غواړم. ته ګل خان یا بهرام سره لاړه شه. ما سره ټایم نشته. اوکې لاړه به شم. په خپله لاره کې ازغي ما خپله خواره کړي دي. زه تا ته یا چاچي ته او ستاسو د رویو ته الزام نشم ورکولی. فارا بیبی مویز راغلی بار درته آواز کوي. ته ځه زه درځم. فارا ما ته څو ځل منې کړی چې ته دې ځای ته مه راځه. لاست ټایم مې هم منې کړی وې ته بیا ولې راشې دلته؟ فارا تا زه خفه کړی یم. ستا دا فضول شان ضد زمونږ په رشته باندې به ستا سره کې تا ته څه اندازه شته؟ کومه رشته؟ څه مطلب کومه رشته؟ ستا او زما رشته زمونږ رشته. مویس ته زما کزن او فرند نه علاوه هیڅ هم نه یې. زه منمه چې ستا په پروپوزل اکسپټ کولو ما ډېره لویه غلطي کړې ده. ما نه غلطي شوې ده مویس او زه په دې ښپېمانه یم. فارا دا ته څنګه خبرې کوې؟ زه چې څه هم ویمه بلکل ټیک ویمه مویس. مخکې د نفرتونو په تیاره کې خدای خبر چې څه مې کول. په غلطه لار روان ومه زه مویس. د ولی په نکاح کې ومه زه او بیا مې ستا پروپوزل قبول کو. که ما ولی سره نو اوسېدل غوښته هغه سره مې رشته ختمول غوښته بیا هم ستا پروپوزل قبلولو نه پهله ما ته ولی نه طلاق اخیستل پکارو. د چا په شته نکاح کې د بل انسان پروپوزل قبلول ډېر غورځېدلی حرکت دی.
زه چې کله هم دې باره کې سوچ کوم زه ډېره ملامته شم مویز. ستا په پروپوزل قبلولو ما ډېر غورځېدلې حرکت کړی. فارا تا هیڅ پکې حرکت نه دی کړی. ګوره تا ما سره مینه کوله او مینه را سره کې ستا ولې سره دا رشته خو په زبردستۍ باندې شوې وه که نه؟ نه مویز زه تا سره مینه نه کوم. ما تا سره کله داسې مینه نه ده کړې چې یو جنۍ یې هلک سره کوي. زمونږ مینه خو ملګرتیا والا انډرسټینډینګ والا وه. زه ستا عزت کوم او همیشه به یې کوم. اوس مونږ صرف کزنز او فرینډز یو. هغه هم هله چې ولی یې قبول کی. ته لیونی شوې خو نه یې. دې نیکه ونوسي پته نشته تا سره داسې کم ګیم وکړو. تر ننه ته تا نفرت کولو اوس زما هغه جان سره دې حویلۍ سره او دې حویلۍ کې اوسېدو والا سره مینه ده. زه اوس هغه جنۍ نه یم مویز چې تا پیژنده. زه اوس دې حویلۍ کې اوسېدل غواړم ولی سره د هغه د ښځې په حیثیت. فارا دا ته څه وی لګیایي؟ زه خو به مړ شم ستا نه بغیر. ګوره زه ډېره زیاته مینه کوم تا سره. پلیز ما داسې مه پرېږده. ګوره ما ته پته ده چې ته ما سره ډېره زیاته مینه کوې خو بس د دې د نیکه او نصیب په سازشونو کې زه تا ته څو ځل ووایم مویز زه تا سره مینه نه کوم. هغه صرف یو اټریکشن و نور هیڅ نه. ته خدای دپاره دې ته د مینې نوم مه ورکوه. زه دې حویلۍ سره او د حویلۍ کې اوسېدو والا سره خپل تعلقات سمولو کوشش کوم مویز. پلیز بیا دلته په راتګ دغه کوششونه مه خرابوه. زه د ولی او خپله دا رشته د زړه نه قبلوم. دا رشته زما بابا تړلې وه او زه به یې تر مرګه پورې پالمه. تاسو فارا سره دومره کولډ بیهیو مه کوئ. هغه بده نه ده، ارې زړه نه ښه ده. زرمینې ماته مه وایي چې زه به چا سره څنګه خبرې کوم چې هغه څومره حده او بدره ماته ښه پته ده. او ته ورسره پر خپلې ملګرتیا باندې لږ کنټرول وکړه. امي تاسو هغې له یو چانس خو ورکې زما په وینا. امي تاسو نه ډېره یریږي. که تاسو هغې سره لږه مینه وکړې لږ یې ځان ته نږدې پرېږدې نو بیا به تاسو هم زما په شانتې همدا وایې چې فاره د زړه نه ډېره ښه ده. که سوچ وکړې نو فاره په ټول ژوند کې صرف 2 پیره حویلۍ ته راغلې ده. یو ځل چې د لالا سره د هغې نکاح شوې وه او بل ځل د مشر کاکاجي په مرګ باندې. فاره قصورواره نه ده امي. هغه چا چې ګلې زموږ خلاف لمسولې وه. اوس وګوره هغه حویلۍ ته راغلې ده، موږ سره اوسېږي، وخت تېروي، زموږ د نږدې نه پېژنګلو کوي. د هغې رویه څومره بدله شوه. ستا او د هغه جان خو په دې یقین راغلی وي چې فاره بدله شوه، خو زما او د ویلي به کله هم رانه شي. خو امي فاره همیشه دپاره موږ سره په حویلۍ کې اوسېدل غواړي. هغې دا خبره ماته پخپله وکړه. هغه زما کالج ته ټرانسفر کېدل غواړي او لالا سره خپله رشته چې هغه چېرته اوسېدل غواړي اوسېږي دي، چې چېرته تعلیم کول غواړي ودې کي. خو زما زوی سره د هغې هېڅ رشته نشي کېدی. زه صرف د هغه جان د طبیعت د وجې خاموشه یم چې په کومه ورځ هغه جان ټیک شو نو په هغه ورځ به ته لا خبره کوم. ډېر ارمان وکړه د دې مور و لور د طلاق. اوس په زه دا طلاق کومه چې کومه جینۍ طلاق او جایداد دپاره کور ته تللی شي نو هغه جینۍ زما د زوی ښځه چرم نشي جوړېدی. ته بیا ولې زما ګران ژوند نور ګرانولو دپاره راشي؟ ولې زما نه اسم لرې اوسي او زما نه خفه اوسي؟
ناغه په نظر کې زه اسم خنه یم مویز او ستا دلته راتلو نه پس به هغه زمانه نورم لري شي زه چې څومره هم د هغه زړه ګټلو کوشش کوم ته زما په ټولو کوششونو باندې خاورې واړې لیونی شوې ته فرا ته په خپل هوش کې نه زما مینه به شاته وغورځي او دې ځای کردار سره به ژوند تېري او قبلهم به یې واده به م سره کومه تا ته څه ښکاري چې ولي به تاله چېرته عزت درکړي ګوره که ولي تا سره واده هم کړي که نه نو صرف د بدلې اخیستو دپاره به کوي ټول عمر به هغه تا د خپلې غلامې او د یو خادمې په شان ساتي او د دې حویلۍ د نوکرانو نه هم بد سلوک به کوي هغه تا سره او بیا به ته ټول عمر خپېمانه یي ځکه سر نیسم او که خپېمانه شم خو مدد دپاره به تاله کلم نه راځم زه به ولي سره اوسېږم او دا زما اخري فیصله ده ترس راشي ما له پتا باندې دې ذلیلو نیکه او نوسي ډېر زیات څه سپک او فضول حرکت کړی تاسو مور او لور سره د کمې په وجه چې ته نن دلته دې حویلۍ کې ناسته یې بس مویز د دې نه وړاندې یو خبرم نه اورم د خپل آغا جان او د ولی خلاف که هغه مخکې کس دی زما بهترین ملګری مویز تجمل ولې نه وي ډېر بې عزته کړم خپل آغا جان خپل ګران بابا او ولی د بل د لاسه خو اوس نه بالکل هم نه که څوک ما سره د ملګرتیا دعوه کوي که نه نو هغه به د هر هغې رشتې عزت کوي د کمې چې زه کومه که څوک جینۍ د خپل نیکه پلار او د خاوند رشتې په ځای د خپل کزن رشتې له اهمیت ورکي نو د هغه جینۍ کردار څه وي دا تا ته ښه پته ده او زه د دې کردار جینۍ نه کله ومه مویز او نه به جوړه شمه پوه شوې ته زه اوس دلته نه ته فرا زما خبره واوره ګلخانه سمندر خان دلته راولېږه زه به د ځمکو حساب دلته وګورم ولی زه تا ته څه ویل غواړم پرون چې مویز دلته راغلی او هغې باره کې خبره کول غواړم ما ته نشته پته چې ته به څه سوچ کې ولی خو زه تا ته باور در کوم چې ما هغه دلته نه و راغوښتی هغه خپله دلته راغلی و بیا به نه راځي ته دا ټول وضاحت ماله ولې راکې فرا ځکه چې ما ته پته ده تا ته به غلط فهمي شوي ما مویز دې دلته ټولې سلسلې سره زما هیڅ تعلق نشته فرا تا سره څوک ملاوېدو له راځي ته چا سره خبرې کې چا سره ملاویږي دې سره زما هیڅ تعلق نشته خو زه تا ته ویل غواړم ولی ته چې څه ګڼې زما او د مویز هغه رشته نه ده مویز او زما ګوره فرا پلیز بد مه ګڼه خو ته او مویز زما دپاره دومره اهم نه یې چې زه اوس تا او د هغه باره کې سوچ وکړم تا د هغه جان مینه د زړه نه قبوله کړه زه ستا د زړه نه شکر ګزار یم پاتې شوه دا خبره چې ستا چا سره ملګرتیا ده او چا سره نه دا خو نه زما مسله ده او نه پکې زما څه انټرسټ شته نه ولی ګلخانه سمندر خان راولېږه زر सांस लेना भी सजा होगा, दो दिलों
इस मोहब्बत में रास्ता सबका जुदा होगा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यार मन आ, यार मन आ। सोशू हेच ना. موري تاسو کله راغلی؟ زه خبرم نشوم. بس اوس څه سوچونه کې تلې ولې بچي؟ هیڅ نه، بس هسې ولاړم. موسم ښه شوی دی که نه؟ چی؟ راځه. کمره کې په ناسته خو مې زړه ګبراو شوی و. سپرلی راغلی دی، هر طرف ته شینکۍ خورې دي. د رب نښې خو وګوره، خلکو ته مینه ورکوي، د خلکو د مینې دپاره. آغا جان، د سپرلی موسم همیشه خوشحالی راولي. څه وشو؟ چا درته څه ووې؟ آغا جان، که د چا نه څه غلطي وشي او هغې نه پس ورته د هغه غلطۍ احساس هم وشي، نو هغه له څه کول پکار دي؟ نو هغه له د خپلې غلطۍ معافي غوښتل پکار دي، او معافي غوښتو سره انسان کلم سپکېږي نه بچې. او آغا جان، که چا خپل یقین او باور د بل په نظر کې بایللی وي او هغه دومره څه غلط کړي وي چې نن د هغه په معافۍ غوښتلو څوک یقین نه کوي، نو بیا بچې هغه ته مینه باندې د خپل اعتبار او د مینې احساس ورکولو کوشش پکار دی. نو مینه؟ ها، مینه باندې مینه کې ډېر طاقت دی. اوس ګوره که نه، ما ډېره موده مخکې بهروز او روي سره یو زیاتې کړی دی، او د هغې نه پس اوسه پورې د روي زړه ما دپاره کلم صفا شوی نه دی. خو ما همت نه دی بایللی. زه اوس هم د هغې نفرت مینه کې د بدلولو کوشش کوم. ډېرې مودې نه د محبت یو جنګ کوم د ګټلو احساس سره. مینه کې ډېر طاقت وي بچې. دا خپل ځان ښکاره کړي. زرګونو نفرتونو ته یوازې مینه ماتې ورکړي، دومره طاقتوره وي. او که مینه هم وبایلي نو؟ مینه چرته هم نه بایلي. مینه کلم نشي بایللی. د مینه په نصیب کې اډو ماتې وینه. یوه خبره یاد ساته، الله تعالی چې کله د ازل نه
انسانانو سره د انسانانو جذبې تخلیق کړي که نه، نو مینه هغه واحد جذبه ده د چا په نصیب کې چې ګټه لیکلې ده، صرف او صرف ګټه. هغه ما د څو ورځو نه تا ته څه خبره کول غوښته. ته بیزي یې نو موقع راته نه ملاویږي. که فارغ یې نو خبره وکم. وکا دلته په ولاړه به خبره ونه شي. که ته مناسب ګڼې نو په ناسته خبره وکړو. راځه. کینا. ولی هغه زما مطلب زه تا سره زمونږ د نکاح خبره کول غواړم. زه دا رشته ختمول نه غواړم. دې رشتې سره د آغا جان ستا د بابا د کاکا جی زما د بابا د ټولو خوشحالۍ تړلې دي. مونږه د هغوی خوشحالو د خاطره دا رشته نشو پاللی. ستا خبره ختمه شوه؟ نه. زه خبرم چې ته مانه ډېر نفرت کې. ما په خپل ماضي کې داسې څه کړي نه دي چې ته ما ښه وګڼې. ما ډېرې غلطۍ کړي دي او خپلې نادانۍ د لاسه مې کړي. زه د خپلې یوې غلطۍ نه انکار نه کوم او نه د خپلو غلطو الزام د بل په سر اچوم چې ځان معصومه ثابته کړم. ما سره د خپلو غلطو احساس شته. زه ملامته یم
او تا نه معافي غواړم. زه چې د کوم کانټراکټ په بنیاد تا سره راغلی وم هغه ما پخوا سوځولی دی. زه دلته اوسېدل غواړم دې حویلۍ کې. زه تا ته د خپلو دغه غلطو هیڅ ایکسکیوز نه در کوم. ریکویسټ کوم تا ته یو موقع راله راکه. دا رشته مه ختموه ولی. هغه جان ته دومره غمونه ورکولو نه پس زه هغه ته د طلاق دغه غم ورکولو سوچ هم نشم کولی ولی. زه اوس څه ووایم؟ ستا خبره ختمه شوه؟ ته ما سره د رشتې جوړولو په خبره یو ځل بیا غلطي کې فرا. ستا د هغه جان په مینه باندې یقین راغی او په خپله غلطۍ مخ پیمانی. اوس تا د هغه جان مینه د زړه نه خپله کړه. زه ستا د جذبو ډېر قدر کوم فرا. خو تا د دې نه دا مطلب ولې ویستو فرا که تا هغه جان خپل کو نو ته به اوس ما هم خپل کی. دا غلط سوچونه ته اوس د خپل زړه نه وباسه. دا د هغه جان رشته همیشه زموږ نکاح سره تړلې ده. ډېر غلط دی وکړه. اول به تا د هغه جان نه ډېر نفرت کولو. د هغې وجه دا نکاح هم وه. او اوس چې ته د هغه جان سره مینه کې نو تا ته دا ولې ښکاري چې د هغې قیمت به ما سره په نکاح باندې ادا کړي؟ نه ولی داسې هیڅ فاره ما ستا خبره خاموشۍ سره اورېدلې وه که نه؟ پلیز تم زما خبره واوره. او ما ستا نه نفرت کولو. ما له په تا ډېره غوسه م راتله. خو د دې وجه دا نه وه چې تا کله زما نکاح قبوله کړې نه ده. د هغې وجه دا وه چې تا کله هغه جان قبول کړی نه و. او اوس چې تا هغه جان سره ډېره مینه کې دې حویلۍ کې اوسېدل غواړې دا ډېره ښه خبره ده. خو دا خو به ډېر انفیري که نه فاره چې د خپلې غلطۍ ازالۍ دپاره ته په داسې رشته کې ځان وتړې کومه چې کله هم تا د زړه نه قبوله کړې نه ده. تا ته څه ښکاري فاره؟ ما حویلۍ ته دې دپاره راوستې وي چې ته د هغه جان حالت وګورې او انتهایي پښیمانه شي او صرف د هغه د خوشحالۍ دپاره دا رشته قایم وساتي. زما په نظر کې د دې نه وړه او پریوتې خبره نشي کېدی. یو داسې جینۍ چې ما سره رشته اډو پالل نه غواړي. زه د خپل د نیکه د بیمارۍ سهاره واخلم او هغه ایموشنلی بلیک میل کم. دا خو د یو سړي د نرتوب او د وقار توهین دی فره. که چېرې ما ستا د جذباتو سره لوبې کول غوښتل که نه نو ما به د وخته کړي. ما په خپل ژوند کې د خپل وقار او د مقام نه پریوتی کار کلم نه دی کړی. ما ته حویلۍ ته دې له نه وې راغوستې فره چې ته د هغه جان د حالت په وجه خپل ځان ذمهوار وګڼې.
د فاره او زرمینې ملګرتیا ډېره شوه. جی دواړه چې کله خاندې خوشحالېږي نو ما باندې ډېره ښه لګي. او د دواړو عادتونه خپلو کې څنګه ملاویږي که نه؟ سرتیزې، زر غوسه کې راتلو والا، جذباتي، لږې مغرورې. هسې خو غرور ښه شی نه دی، خو زمان وسو سره خوند کوي که نه؟ هغه جان تاسو سملې ستړي بشي. ارجمن فعال ډېره بلله شوې ده بچې. ته چې هغې وکړل لیګل نوټس وغیره، هغې باندې ډېره خپېمانه ده. هغې له یو موقع ضرور ورکه. شپه هم په خیر هغه جان. ما ته ځکه حویلې ته راوستې وې فاره، ځکه چې هغه جان ستا د کتو لیواله و. ته پخپله یو ډاکټره جوړېدو والی. تا پخپله د هغه جان ریپورټس کتلی دي، د ډاکټر اندېښنې هم ته اورېدلې دي. ډاکټرز د هغه جان د ژوند نه امیده شوي وو. ما ځکه ته حویلې ته راوستې وې فاره چې د هغه جان اخري خواهش مې پوره کول غوښتل. ما د هغه د ژوند پاتې شوي یو څو ورځې په خوشحالۍ کتل غوښتل. تا سره مې د 3 میاشتو خبره ځکه کړې وه فاره، ځکه چې که ما تاله یو ټایم پیریډ نه وی درکړی نو تا به په ما کلم باور نه وی کړی، کله به م حویلۍ ته نه راتلی. اوس هغه جان سره همیشه د پاره حویلۍ کې اوسېدل غواړي. دا ډېره ښه خبره ده. او تا ته داسې ولې ښکاري فاره چې تا نه به دا قرباني غواړو چې ته به ما د خپل خاوند په حیث قبول کی؟ خو ولی دا هغه جان خو خوشحالي ده زمونږ په رشته کې که نه؟ د هغه جان خوشحالي ستا هغه سره پخوا کې پاتې کېدل دي. تا د هغوی په مینه باندې یقین وکړو، په هغې کې وه، او هغه ته هغه خوشحالي میلاوه شوه. خو ولی چې مونږ آغا جان ته د ډیورس باره کې وایو نو هغه به ډېر خفه شي. د هغوی د دواړو زامنو ارمان و زمونږ دا رشته. آغا جان ته به هغه وخت نور تکلیف هم میلاو شي فاره چې هغوی دا وګوري چې نوسی صرف د هغوی د خوشحالۍ دپاره په زبردستۍ باندې دا رشته قبلوي. زه همیشه دا خبره کوم فاره چې دوه کسان یو بل سره مینه کوي، هغوی د یو بل سره اوسېږي. ما ته پته ده چې ته موهي سره مینه کې، تا ته هغه سره واده کول پکار دي. نه ولی زما د موهي فاره زه خبر یم، ما د موهیس په سر باندې ته ډېره بې عزته کړې، ډېر سخت الفاظ مې استعمال کړي دي، خو دا هر څه صرف ما د دې دپاره کړي وو ځکه چې تا هغه جان له تکلیف ورکول. ګنې زما موهي سره څه ذاتي حسد نشته. ما چې تا سره راوستو نه مخکې کومه واده کړې وه فاره، زه به هغه واده پوره کوم. ته په دې خبره بالکل پریشانه کېږه مه. زمونږ طلاق به بغیر د څه جګړې او بغیر د څه خفګانه به کېږي او زمونږ په ټاکلي شوي وخت باندې به کېږي. تر هغې به زه هغه جان ذهني طور باندې تیار کړم چې هغه اپسیټ نه شي.
ته بالکل پریشانه کېږه مه فاره. زه تاله یقین در کوم فاره، زمونږ د بیلتون نه بعد آغا جان به په خپله خوشحالۍ ستا واده به هملته وکړي چې چېرته ته غواړې. ډېر زیات ناوخته شو. यारे मन चाची सकार वینو زه یو کما ولی د زرمینې کوئی دنده کنه بلا ډېر کارونه به پراته زه سم مدد وکما چې کله پر تا خپل حق نی ملو شوی نو صرف ستا حق په دې حویلې دی په ما او زما په اولاد نه. څه شوي ما ته وایا؟ د تیرو څلور نیمو کالونه د هغې نه مخکې وروسته د غلامانو په شانتې ګرځم. په ورځ کې 20 ځل ما نه دا تپوس کوي چې ستا چن غلې ته به په جایداد کې حصه کله میلاویږي. د هغې نه ښه خو هغه ولي دی چې د سرو مرغۍ د دې ځای نه بوتله. 3 ورځې پس ما له خپلې پیسې واپس میلاوېدل پکار دي. فوراً پراته فون کوم ستاسو حقیقت ورته ښیم. روحي بس ډېر وشوه ستاسو ډرامه. پوره 4 نیم کاله دا به څوک ما ته واپس کوي؟ ترورې ته په دې کمره کې کښېنه او کوه زما نه نفرتونه. خو تاسو به د دې ځای نه تر هغه وخته پورې نوځئ تر څو چې ما فاره دلته نه راوستي. यारे मन